کله چې صلح حدیبیه کېدله د کافرو د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره ډیر عجیبه غونته کې لیکل وکړ، ډیر عجیبه شرایط ورته کېښودل. په هغې کې یو شرط دا و، کو چېرته د مکې قریش مشرکان د هغې نه یو تن مسلمان شو او درغې مکې مکرمې ته، نو ته به یې موږ ته واپس کوئ. خو کو چېرته په تاسو کې یو تن مرتد شو، د اسلام واپس شو او دی موږ ته راغی، نو موږ به یې تاسو ته نه واپس کوو. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا شرط هم ومنو. چې کله دا شرط یې ومنو، عمر رضی الله تعالی عنه له الله تبارک وتعالی ډېر یو جلالي شان ورکړی و. راپاسېدو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل، وی د الله پیغمبره، وی ته د الله رسول یې؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او بېشکه موږ مسلمانان یو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بېشکه وی دا خو مشرکین دي، کافر دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل او بېشکه وی د الله پیغمبر بیا دومره کمزوري شرایط منلو ته څه ضرورت دی، بیا ورسره جهاد ولې نه کوو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عمره الله تبارک وتعالی به موږ له په دې کې خیر واچوي، ما چې څه وکړه بس دا ومنئ. بس هغه صحابه آمنا وسلمنا، ایمان یې راوړه بس بیا خبره منلې ده. بیا د چا دا مجالو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو خبره وکړه او یو صحابي د هغې نه انکار کړی وی. صحابه لاړو، ډېر زیات خفه دي چې دا خو موږ ډېره کمزوري اختیار کړه. خو نبی علیہ السلام صلح کړې وه چې مدینې منورې ته لاړ. څه ورځې لا تېرې نه وي چې په دې دوران کې یو صحابي راغی، د هغه نوم دی ابو بصیر رضی الله تعالی عنه. زنځیران ورته پراته دي، بدن یې ټول زخمی دی. راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره، وی د الله پیغمبر ډېر په تکلیف مې درته ځان راورسو، ما اسلام راوړی دی، ما زما قوم وجلي، د الله پیغمبر زما حالت ته وګوره، زنځیران راته پراته دي، راوتښتېدم ته. بس ساعت نو تېر چې دوه تنه د قریشو پسې راورسېدل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل، محمد صلی الله علیه وسلم مونږ ته زمونږ سړی واپس کا، تا زمونږ سره لیکل کړي دي چې د مکې نه کو څوک راغی ته به یې مونږ ته واپس کای. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایله، ابو بصیره زه دوی سره زه تا د ځان سره نشم سنبالولی، ما لیکل کړي، ما صلح کړي، ما معاهده کړي، زه د هغې خلاف نشم کولی. ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ فرمایلی، د الله پیغمبره ته ما دوی ته حواله کوي، ما وجني، ما د اسلام واپس کوي، ته ما دوی ته حواله کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل، ابو بصیر زه به ورسره زه دې نشم ساتلی، ما صلح کړي، زه د هغې خلاف نشم کولی. ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ چې روانېدو، د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکتل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جړل، د سترګو نه اوښکې روانې وي. وی ابو بصیر زه ورسره الله به خیر کړي. روان شو سره تلتله د مدینې منورې سره نږدې یو ځای دی، ذوالحلیفه ورته ویلی شي. چې کله هغې ته ورسېدل، نو دې مشرکین کوش شو، پړاوې واچو، کجورې یې خوړلې، کجورې راشو کولې خوړې. نو د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ د یو کافر ته وی دا توره ډېره ښکلې نه ده؟ هغه ورته ویل، ولې نه، دا خو ډېره ښایسته توره ده، دا خو ډېره قیمتي ده. بهرحال د خپلې تورې صفتونه شروع کړو، دا خو داسې ده، دا خو داسې ده. ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ فرمایي، لږه راکړه چې وخو یې ګورم که نه، لږه راکړه چې ویې ګورم. ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ چې توره واغسته، تورې ته ګوري او په زړه کې سوچ کوي چې یاره دوی خو تا بیایي مکې مکرمې ته، او اوس په درته باندې د هغې نه زیات ظلمونه کوي چې اوس په راسره څه کوي، او د دین اسلام نه مې واپس کوي. دوی ما تر هغې پورې پرېږدي نه چې څو پورې زه د اسلام نه یم واپس شوی. توره خو زما په لاس کې ده، دا سوچ کوم چې توره یې اوچته کړه، کافر له یې راواچوله، سر یې تا خوا ورته وکړو، مردار یې کړو. چې بل ملګري وکتل چې یو ملګری خو یې راله مردار کړو، توره د ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ په لاس کې ده، هغه منډې کړې،
تیښته باندې شو، مدینې منورې ته واپس راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې ناست دی، دی په مسجد نبوي باندې رادننه شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته وفرمایل را پرېږدی دی، دا سړی ماته یېرېدلی ښکاري، دا وارخطا دی، را پرېږدوئ یې. چې کله هغه راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپو کې پرېوتو، وی د الله پیغمبره ما بچ کا، ما بچ کا، ستا هغې ملګري هغې ابو بصیر یو تن ووجه، اوس په ما پسې را روان دی. بس څه ګوري نبی علیه الصلاۃ والسلام چې ابو بصیر رضی الله تعالی هم جومات ته راننوته او توره یې په لاس ته. وی د الله پیغمبره تا خپله ذمهواري سر ته رسولې ده، د الله پیغمبره تا خو زه دوی ته حواله کړی ما، په دې کې ستا قصور نشته دی. او خو ځان له خبره ده چې ما یو مردار کو اوس په ده پسې راغلی یم، دی به م راکوي مردارو مه پرېږدم نه. چې دا خبره یې وکړه نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی هلاک شي، دا ښه ده چې دغلته کې نور کافر نه و که نه، تا خو به لوی اور بل کړی و، تا خو به ډېره غټه جګړه شروع کړې وه، خیر چې دغلته نور څوک نه و. دا خبره یې وکړه. ابو بصیر رضی الله تعالی عنه پوه شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام زما په دې کار باندې خفه دی. ابو بصیر رضی الله تعالی عنه سر ښکته کو او روان شو، وی د الله پیغمبره لاړم درنه، د الله پیغمبره لاړم درنه، تا نه خفه کومه. روان شو، اوس په لار را روان دی چې مکې ته خو کوزم نو هغوی مې وجني پرېږدي مې نه، ځکه چې یو سړی مې تیم ووجې، او مدینې ته مې نبي علیه الصلاۃ والسلام نه پرېږدي، مدینې ته مې نبي علیه السلام نه پرېږدي، او مکې ته مې د مکې مشرکان نه پرېږدي. روان شو، لاړو، هلته یو سمندر و د باغې په غاړه باندې آباد شو، هلته اوسېدو. بس دا خبره مشهوره شوه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ګورې څوک پرېږدي نه، کو د مکې نه څوک مدینې منورې ته ځي، هلته هغه نه پرېږدي، ځکه هغه د کافرو سره معاهده کړې ده، صلح یې کړې ده. بس چې مکه مکرمه کې به یو تن مسلمانېدو او ته د ابو بصیر رضی الله تعالی عنه خواله او د دریاب په کناره به آبادېدو. ابو جندل رضی الله تعالی عنه مسلمان شو، دې مالته لاړو، حتی در دې پورې چې د سمندر په کناره باندې د مسلمانانو یو لویه قافله تیاره شوله، او چې د مکې نه به څوک راوتو بس هغه به یې پرېښوده نه. د مکې مشرکان تنګ شو، وی مدینه منوره کې خو مسلمانان پرېږده، خو دا خو راته بل د مسلمانانو لښکر تیارېږي او جنګي لښکر دی، د هغوی سره خو موږ د جنګ بندۍ وعده کړې ده، خو دوی سره خو موږ د جنګ بندۍ وعده نه ده کړې، دوی خو را باندې حملې کوي. نبي علیه الصلاۃ والسلام پسې سوال جواب وکړو کافرو د مکې مشرکانو، وی د الله پیغمبره ای محمده صلی الله علیه وسلم د دې خپلولۍ لحاظ وکړه، خو دا خلک راوغواړه، مونږ چې کوم ستا سره دا شرط لیکلی و چې د مکې نه که څوک درله مونږ ته به واپس کوي، دا شرط زمونږ د طرفه ختم دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل صحیح ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو خط تیار کو او قاصد ته یې ورکو، او په هغې کې دا لیکلي وو چې ابو بصیر ته وایه چې د فراق ورځې ختمې دي، اوس د وصال ورځې دي، راځه مدینې منورې ته. د قاصد دا خط اخیستی دی چې هلته ورسېدو، ابو بصیر رضی الله تعالی عنه په شګو کې پروت دی، بیمار دی. هغه ابو بصیر اوس نه دی، هغه د سمندر هواګانو والی دی، هغه خو ناجوړه دی، هغه په خاورو کې پروت دی. لاړ دا قاصد هلته چاته وي ابو بصیر کم دی، وی دا پوری په دې خاورو کې دا بیمار، په دې شګو کې دا بیمار چې پروت دی دا ابو بصیر دی. د قاصد دا خط وړو، ابو بصیر رضی الله تعالی عنه ته ورکو، وی ابو بصیره ستا محبوب فرمایلی دی چې ابو بصیر ته وایي چې زما غېږې له راځه د فراق ورځې ختمې دي اوسو. ابو بصیر رضی الله تعالی عنه چې خط ته وکتل، خط یې راواغستو، په خپل مخ پورې ونیو، په شونډو باندې ښکولو، وی د الله پیغمبره د وصال ورځې رالی خو زه درنه جدا کېږم، زه ستا غېږ له نشم درتلی، زه خو دومره طاقت نه لرم چې ستا خط ته پاسېدلی وی، خط ته ګوري او جاړي، خط ته ګوري او جاړي، د الله پیغمبر ستا خواله نشم درتلی. ای قاصد ته یې زما خواته را نږدې شه، هغه ته ور ټیټ شو، نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې زما ډېر ډېر سلامونه وایه، چې واپس لاړ شي ډېر سلامونه وایه، او دا ورته ووایه چې ابو بصیر اوس طاقت نه لري چې راپاسي. او بیا دا خط د سینې سره ونیو او بیا یې روچت کو، داسې کتلې ورته او جړلي، حتی در دې پورې چې سټې په یو طرف باندې لاړو او ساه یې ورکړه او خط یې په سینه باندې را پرېوت.
الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ابو بصیر کافر ته حواله کو پړه به څومره غم و څومره خفګان و څومره تکلیف و خو چې وعده یې کړې وه صلح یې کړې وه د کافر سره یې صلح کړې وه مسلمان سره هم نه د هغې خلاف ورزي نه ده کړې موږ مسلمانان دلته به د یو بل سره روغه کو او دلته په روغه کې خپل کار وباسو زه صلح به ورسره وکړم دی به اسلحه کېږي بیا زه پوه شه دی پوه شه بعضې اوقاتو کې په صلح کې دننه راولګو کسان ولو او بیا د مسلمانۍ دعوه کو چې زه مسلمان یم